د ټول پاکستان پشان په ضلع 400 کې د یوم تکریم شهدا په حواله 400 ټیمې حال کې او لوی دستوره سره ورسېده. دغه دستورې مشر ملما د 400 اسسټنټ کمشنر یاد الله خان خټکو په دې موقع تحصیل میر مفتی عبدالرؤف شاکر، فوکل پرسن چیرمن احمد علي جان، ډسټرکټ ایجوکیشن افسر ډاکټر عبدالمالک، د سکولونو ماشومان او نور افسران په ګڼ تعداد کې موجود وو. د مشرانو ویل د پاکستان لپاره د دې شهداو شهادت او قربانۍ با یاد ساتل شي. جو حالات گزر رہے ہیں اس میں ہمارے افواج پاکستان کی کافی تسلیل کی گئی تھی اور اس دن اس لیے ہم اکٹھے ہو گئے کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے فیملی کے ساتھ اظہار افسوس کریں، کیونکہ جس طریقے سے عوام نے ایک غلط طریقے سے ان کی جو مجسمے تھے وہ مسمار کیے اور ان کی جو بلڈنگ سے ان پہ حملہ کیا، تو یہ ہمارے عوام کو زیب نہیں دیتی. اور آج سے ہم عہد کریں، کیونکہ آپ لوگ بھی فیوچر میں فوج میں جائیں گے، بیوروکریسی میں جائیں گے، سیاست میں جائیں گے، یہ عہد کریں. تقریب په انعقاد باندې د زړه د کومې نه تاسو ته مبارکباد وایو. د شهدای پاکستان او شهدای افواج زمونږ یو ډېر لوی تاریخ لري، یو ډېر لوی مقام لري. پاکستان زمونږ په اسلامی ممالک او کنټریز کې الحمدلله یو مضبوط اسلامی ملک دی او مضبوطواله د دې دفاع الحمدلله ټولو ته پته لګي چې اټمي قوت او اټمي طاقت پاکستان سره شته. دغه وجه نه ډېر ملکونه د دشمن د پاکستان نه په دې کې خطره کې دي. که دا اټمي قوت او طاقت موږ سره نه نو دغه دشمن به په موږ باندې ډېر زړور او ډاډه راته. په دې موقع د سکول ماشومانو شهداو ته سلامي هم پیش کړه او هغوی ته د عقیدت پیرزونې هم وړاندې کړې. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.